درود شریف وایي. اللهم صل. تاسو خدای وبخا دنیا ته چې انسان الله جل شانه راواستولو د غټې غټې ذمہ داری بدی یو د الله جل شانه عبادت او بندگی چې قرآن کریم کې الله جل شانه دیتا د انسان مقصد تخلیق ویل شوی یعنی د انسان د پیدا کولو مقصد هم دغه دی. فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او بنی آدم ندی پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ لپاره زما عبادت وکړي. او اهل علم طالبان په دې باندې پوهیږي چې په دې کلام او جمله کې ما او الا ما نافیه او الا استثنائیه دا دواړه راغلي دي او دا د حصر لپاره راځي یعنی انسان کی پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کرے. اللہ پاک فرمائے مخکې د رزق مسله الله جل شانه ذکر کړی دا لکه چې زمونږ ټولو توجه دې ته درسته شي. هر یو سړی وایي د روزۍ مسله ده روزی ګټو رزق کا مسئلہ ہے روزی کا مسئلہ ہے. اللہ پاک فرمائیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے رزق نہیں چاہتا وما اريد ان يطعمون اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. دا ډومبه رزق مطلب دا دی چې د رزق دا هم په د باندې نه دی دا زور کوم ده او زما هم خوراک ته ضرورت نشته ځکه چې الله جل شانه د هر قسم عیب نه پاک دی او خوراک د انسان بنیادی نقص دی چې د خوراک ته محتاج دی. او کله داسې چې اوس خو امرایانو د غلامانو زمانه ختمه شوه پخوا به غلام واغشتو شه بیا به هغه ته ویل چې څه ګټه ما ته راړه بیا به غلام چې څه ګټل مالک ته به ورکول مالک به پکې دومره برخه د غلام وکړه چې هغه موړ شي په خېټه باقي به نوره ټوله دا غشته یا به په غلام باندې په مرۍ باندې خراج ولګولو ټیکس روزینه د ورځې به ما ته دومره راکړي ستا خوښه ده چې ته څومره ګټې. الله جل شانه فرمایي چې زما بندگان دي ټول بنده عبد غلام تم وي لیکن ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں نے ان بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ مجھے کھلائے یا رزق کا مسئلہ وہ کھڑا کر دے. چنانچہ بنیادی رزق اللہ جل شانہ انسان ته ځای په ځای پیدا کړی دومره ده چې دا دنیا د جنت دینا په دې کې به ورپسې ګرځي او معمولی حرکت به کې هغې سره به خپل ځان ته رزق پیدا کوي. دا مونږ چې په کومه کیسه کې لګیا یو دا بیا نوره کیسه ده دا بیا سیوایي او زیاتي حرص دی. به هر حال ما عرض کولو چې د انسان چې پیدا شو د ذمہ داری دوه دي او دې دواړو ته بیا عبادت ویلی کېږي د الله بندگی او بیا په دې کې خاص د الله جل شانه عبادات یو د الله عبادت ته بندگی کولی مز روزه زکات حج تلاوت د قرآن پاک ذکر و اذکار. دویم د الله په مخلوق باندې رحم کولی مخلوق خدا باندې رحم باز دا دوه څیزونه دي. بیا د زکات هم عبادت هم ده او دا د مخلوق خدا په حقوق کوم راځي هغې باندې رحم کولی او ذریعه ده چې نه تا باندې الله جل شانه فرض کړي ده. نو په دې کې بیا په مخلوق خدا باندې رحم کولو کې ډېر زیات حقوق دي چې ته چاته خیر ورسې او ستا د الله سره چا سره زیاتې ونشي دې ته ویل کېږي رحم
په خلق خدا باندې الله جل شانه ګوري. الله پاک داسې کولی شو چې هر یو سړی موړ پیدا کړی دی، هر یو سړی روغ پیدا کړی دی، هر یو سړی په امن او اطمینان سره پیدا کړی وی دی، خائف نه وی، د څه ویره نه وی په دنیا کې. لیکن دا الله جل شانه یو بل باندې آزمای لیبلوکم ایکم احسن عملا. څوک مالدار پیدا کړی، څوک فقیر، څوک تور پیدا کړی دی، څوک سپین، او څوک بیمار رنځور پیدا کړی دی، څوک روغ دی، صحتمند دی. صحتمند هم په امتحان کې دی او رنځور هم په امتحان کې دی، او تور هم په امتحان کې دی، سپین هم په امتحان کې دی، مالدار هم په امتحان کې دی، فقیر هم په امتحان کې دی. کامیاب هغه کس دی چې څوک په دې امتحان کې کامیاب شي. بس دا الله جل شانه په طرف نه چې دته څه په حکم دی په دې حالت هغه کې کامیاب شي. زما د خبرې مقصد دا دی چې نن سبا تاسو ته پته ده دا تقریبا 2 کاله یا زیات وشول چې د فلسطین د مسلمانانو حالت ناگفته به. فلسطین کې یو هغه سره چې هغه کې بیت المقدس ته هغه ځای په امن کې دی، هغه د یهودو په قبضه کې دی، په هغې باندې قانون او تسلط د یهودیانو دی. بیا یو پکې هغه ځای دی او دا ډېر زیات لږ دی د سمندر په غاړه باندې چې هغې ته غزه وایي. د یهودو ټول ګوله بارود په هغې باندې نن سبا وړېږي. هغه یو لیکه ده او په هغې کې هغې سپرې نه خل آباد چې څومره آبادي وه هغه ټوله یې ورانه کړه، میزایلې بمونه هغه باندې غورځېږي. دغه وخت کې د مسلمانانو چې نن سبا تقریبا د پاسه 50 حکومتونه د مسلمانانو دي او څومره تعداد د شمیر دی د مسلمانانو. دې ټولو حکومتونو ملکونو حکمرانانو باندې دا لازم وه چې دی د فلسطینی رور هغه مدد وکړي، نصرت وکړي، او چې څنګه کافر هغه یهودیانو ته شا ټپی او مسلمانانو ته ځای په دې سترګې راوباسي، دغسې کم از کم که هغوی وی که نه وی د دوی سره د مسلمانانو حکومتونو حکمرانان ولاړ وي، هر قسم مرسته یې ورسره کولی. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي، ما ستاسو په وړاندې آیت ولوسته، د آیت ټوکړه ده، انما المؤمنون اخوه، مسلمانان دا رونه دي، مسلمانان دا رونه دي، او یو مسلمان یو رور د بل رور په کار راځي. دې رورولۍ نه مراد دا دی چې تاسو به خیال کړی وي په بعضې کورنیو کې اوس هم دا شته، دا د مخکې نه را روان چې چرته د چا سره معامله راشي نو په هغې کې رور د رور سره ولاړي. داسې نه ده پکار چې په هغې کې هغه رور په زیاتۍ وي، په بل باندې زیاتۍ کوي او دی په زیاتۍ کې د هغه سره ملګری شي، په کار نه ده، لیکن سره د دې ودرېږي ورسره. زما د کور مسله ده، زما رور دی، که د ځمکې معامله وي، که بل یو شی وي، که بل یو شی وي، که بل یو شی وي، په هغې کې ولاړ. د جاهلیت په زمانه کې هم دغسې او هغوی به زامن تیارول دې دپاره، خوراک څښاک به دې دپاره ورکول چې کله په قبیله باندې او په قوم باندې راشي نو بیا به چې کوم دی نو دی ودرېږي، میدان به یې ګټلو، جنګ به یې ګټلو، که دی او په حق او که په باطل باندې. لیکن دلته هغسې مسله که نه ده چې د الله جل شانه چې په تا باندې کوم عدل فرض کړی دی، واجب کړی دی، هغه به د رورولۍ او د قوم او د خاندان د خاطره نه پرېږدي، لیکن دا رور به یوازې هم نه پرېږدي، خصوصا هغه وخت کې چې کله د سره زیاتې کېږي، دی به یوازې نه پرېږدي. انما المؤمنون اخوه، دا مسلمانان په خپله کې رونه دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال بیان کړی دی چې دا ټول مسلمانان داسې دي فی توادهم و تراحمهم، د یو بل سره تعلق ساتلو کې، محبت کولو کې، تعاون کولو کې، مهربانۍ کولو کې، لکه څنګه چې یو بدن وي او د یو بدن اعضای. زما بدن کې خپې، لاس، سترګې، غوږونه، پوزه، دا ټول اندامونه موجود دي، او په دې کې چې په یو اندام باندې درد راشي
نو هغې دپاره د ټول بدن پریشانی او پریشانی د بدن هغه په دې شکل کې چې ټول بدن ورسره دړمن وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دوه اثرات خولی دي بیا چې د خپې کټه ګوته د هغې نوک چې ستا خوږ شي کله ګزک وکړي درد شروع شي هغه وپړسېږي نو بیا دغه وخت کې ټول بدن هغه درمن وي ټول بدن وسه خوب نه ورځي سړي ته د ژمي اوږده شپه وي یا د اوړي شپه ده په هغې کې دلته خوب نه ورځي ښه ستړی دی لیکن د دردونو د وجې نه حالانکه تکلیف صرف او صرف هغه د خپې په ګټه ګوته کې دی یو او دویم دا ده چې ټول بدن هغه شپه رونه کي ویښ وي هغه او بیا تبه راشي په بدن باندې درد په کټه ګوته کې او تبه د سر نخبو پورې په ټول بدن باندې راغی. دغسې په یو مسلمان رور چې کله تکلیف راشي نو پکار دا ده چې د ټولې دنیا مسلمانان چې د هغې مسلمان رور په باره کې واورېدل د هغه دپاره ټول په لړزان څنګه به زما د دې مسلمان رور زما د دې مسلمان خور دا تکلیف لري شي که چېرې دا درد د چاني دې نه معلومیږي چې دی د ایمان په دعوه کې دروغجن دی ځکه چې هغه مسلمان دی دا مسلمان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جسد واحد په شان دی او الله جل جلاله فرمایي چې دا په منزله د رونو دي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د هغې حالات نن سبا ډېر سخت دي څومره زمانه وشه چې باندې بارود وري چې کله هغې بهر لاړ شي بیا واپس لغونې امن ویني واپس راځي نو بیا په باندې دوباره بارود شروعېږي هغه پاتې را پاتې کسر بیا وباسي په یو کور کې یو دوه کسان پاتې بعضې کورنۍ ټولې لاړې بعضې کې چې کوم دی نو د هغې نران ښځې هغه لاړل ماشومان پاتې بعضې کې زنانه پاتې ده ماشومان هم شهیدان شول لوی هم پکې شهیدان او بیا حالت داسې دی چې په دې حال کې چې پورته نه پې یهودیان اور ورئ او د هغې نه باوجود اوبه نشته د څښلو دپاره خوراک څښاک نشته او دا ظالم که مسلمان چا سره واده وکړه او معمولي د هغې وعدې خلاف وکړه نو ټوله دنیا په نښه کړې وي ګوتې اوچته کړې وي چې وګوره دا مسلمانان داسې د هغې د وجې نه به اسلام بدناموي او دا یهود چې څومره وعدې کوي او د هغې خلاف کوي نو هغه څوک هم نه بدنامي هغه جایز دي د هغه دپاره د تعاون دپاره چې کوم کله څه واده وکړي نو سره د هغې چې لږ ساعت دپاره لارې خلاصې کړي بیا دوباره هغه لارې بندې شي اوس هغې ته مدد هم په داسې لارو باندې نشي رسېدی چې هغه ښکاره لارې ډېر چې څوک چا استولی دی هغه ټرکونه دغسې ډک په ډک ولاړ حالانکې هغې به اوبه پسې ترس کېږي په خوراک پسې ترس کېږي هغې ته د معمولي سیز ضرورت دی یو طرف نه جنگ او بل طرف نه لوږه او تنده دغه وخت کې د مسلمانانو ذمهداري سره زما عزتمن یو طرف ته حق پتا باندې د دې مسلمانانو راځي بل طرف ته د هغه یهودیانو چې کوم کافر د دې سره جنګېږي د هغې سره تا ته څه سلوک پکار دی نو یو خو دا ده چې د دې مسلمانانو دپاره کې یو سړی هلته نشي تللی د هغې سره تعاون نشي کولی د هغې سره تعاون نشي کولی نیغ په نیغ نو دلته نه تعاون کولی شي اوس هم بعضې ادارې داسې شته دی چې مدد د هغې په ذریعه باندې ځي هلته علما دي چې هغې سبقونه ویلي دي دلته په پاکستان کې یا بل ځای کې یا بل ځای کې او د هغه ځای دي هغې ته داسې لارې ګودرې معلومې دي چې په هغې باندې هغې هغه تعاون رسولی شي همونږ په خپله باندې وینو راشي نو داسې طریقې سره هغه مدد هم رسي چې کله بیا ډېره سختي شي په هغې غریبانانو باندې هم نو هغې ووایي چې بس دی مونږ نه شو کولی خو چې بیا چېرته وقفه لغونې راشي بیا هغه ماشومانو ته هغه خوراک څښاک هغه سیز چې کوم دی نو رسي یو دا تعاون دویم دا ده چې آیا ستا زړه د هغه ماشومانو دپاره د هغه خلکو دپاره د هغه مسلمانانو وروڼو خویندو دپاره دردېږي درد پکې شته دا درد او احساس پکار دی چې دا داسې ده لکه په ما باندې چې راغلي لکه چې دا کیدی شي تاسو وینئ د کافرو دغه طور طریقه ده د هغې دغه عادت او را روان دی افغانستان وګوره عراق وګوره او د توریانو په ملکونو کې وګوره
یو ځای بل ځای کوم ځای کې کوم قسم ته مسلمانانو باندې راغشتي راټیټه کړي ده. د هغې مطلب دا دی چې د ځمکې د مخ نه مسلمان ختم شي، لیکن دا یاد ساتئ مسلمان ختمیږي نه، دې کې مایوسي نه ده پکار. البته ستاسو فریضه ده او ته په خپله باندې ځان د مسلمان کړی دی که نه، مسلمان چې کوم صفات پکار دي په هغې باندې ته موصوف یې که نه، دا بل شی دی، لیکن مسلمان به ختمیږي نه. دا به هغه ورځې پورې وي چې تر څو پورې د دجال سره جنګېدل وي په میدان کې او دجال ته به شکست ورکولی کېږي، هغه به قتلیږي او د هغه په لښکر کې به همدغه یهود وي. دا کیپ د یهودیانو د اوس ځای نه د هغې دپاره تیاري. قرآن کریم کې الله جل شانو دی باره کې فرمایي ضربت علیهم الذلة والمسکنه، په دی باندې ذلت او مسکنه د دې ټاپه والی شوي ده. حضرات مفسرین وایي چې ذلت دا چې دی به حاکمان کېږي نه. نن سبا خو حکومت شته، دا اشکال دی. د هغې جواب دا دی چې بعض روایتو احادیثو کې صفا دي تر قیامت چې نږدې شي تر هغې پورې به د دې حکومت نه. دې نه معلومه ده چې نن سبا کوم د اسرائیلو د یهودو حکومت دی، نو دا د قیامت نښه ده، قیامت نږدې شوی او دا د قیامت قرب دی. دغه پسې اوس چې کوم دی نو هغه غټې علامې سره ګندېدل هغه شروع شوي او دا د دجال لپاره تیاری کېږي. د هغې سره سر لښکر بنیادي لښکر به د یهودیانو وي او بیا به د هغې سره نور د دنیا کافر. بیا به د مسلمانانو د علاقو هغه افراد چې هغه ځان ته مسلمان وي هغه په شکل و صورت باندې برابر او د هغه تګ راتګ جومات ته وغیره وغیره، لیکن سره دا دی هغه به د هغې په لښکر کې شاملیږي. الله جل شانو دې موږ د داسې ذلت د ورځې نه وساتي. د هغې وجه دا چې د هغې د زړه تعلق هغه به د هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم په مدینه منوره کې یهودو او مسلمانانو کې داسې کسانو، یو خو یهودیان په خپلو، یو په مسلمانانو کې داسې کسانو چې د هغې ټولې مرستې، د هغې خوشامندې، د هغې تعلق، د هغې تعاون او تناصر دا د یهودیانو سره. قرآن کریم کې صفا الله جل شانو ذکر کړي او دی به یهودو ته وی پټ پناه د مسلمانانو د بغیر. دا به راتلو جماعت کې به موږ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې صحابو سره په صف کې ولاړو او بیا به هغې ته وی که چېرې دا مسلمانان تاسو سره وجنګېدل نو زه به سره په صف کې ولاړ. تاسو اوس ګورئ دغه حالات نن سبا د دنیا وګورئ چې نن سبا د فلسطین په معامله کې مسلمانان داسې دي وګڼئ. تاسو سره که دی جنګېږي زه به سره ولاړ یم، زه به ستا ملاتړ یم. او که چېرې تاسو دې خلکو د مدینې نه وویستئ رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان یې د قرآن پاک کې دا ذکر دي صفا صفا، نو موږ به هم تاسو سره وځو، موږ به هم د سره وځو. د هغه خلکو چې دی موږ ته راتلل، ځکه یو حدیث مبارک میں لیدو، یو روایت په هغې کې دي چې ایسا وقت آئے گا کہ بھری مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے لیکن اس میں مسلمان کوئی نہیں ہوگا. او دا روایت هم شته چې داسې وخت به راشي چې په ډک جماعت کې به یو مسلمان خشوع سره مونځ کوونکی نه. دا دویمه خبره چې مې وکړه وروستۍ، دا روایت د ابتدا دی او دا بل روایت دا د انتها دی. د مسلمانانو آخري حالت به بیا داسې چې دی په جماعت کې مونځ به کېږي لیکن په هغه ډک جماعت کې به مسلمان څوک نه، ځکه چې د هغه ټولې مرستې به د کافرو سره، هغه به یهودي خوښوي، هغه به پیرنګی خوښوي، هغه به کافر خوښوي، هغه به ملحد او زندیق خوښوي. د هغه مینې او مرستې به ټولې د هغه چا سره چې څوک د مسلمانانو د دې فقیرانو د عاجزانو دشمن دی. دې نه معلومیږي چې د اسلام سره د مسلمان سره غوسه نشته، ځکه چې د الله جل شانه سره مینه هغه هم پسې لیدی شي. یو سړی دی هغه د الله سره مینه کوي نو دی به د جماعت سره مینه کوي، د الله سره مینه کوي نو دی به د قرآن پاک سره مینه کوي، د الله سره مینه کوي نو دی به د حرمینو سره مینه کوي، د الله سره مینه کوي نو دی به د خانه کعبې سره مینه کوي. د الله جل شانه سره مینه کوي، محبت ساتي، نو د ده به د مونځ سره محبت وي. د الله جل شانه سره مینه کوي، د به د مونځ یو هر حکم سره محبت وي. د الله جل شانه سره محبت ته د ده به د اذان سره محبت وي چې څومره شاعر الله دی
د دین د پیجندو نخې نخانی دي، د هغه سره باید محبت وي، ځکه چې خدای پاک خو ته په سترګو باندې نشي لیدی. الله جل شانه خو په ظاهر نشي راتلی چې تی ووینې او ته ورته وایې چې زما تا سره مینه ده، لیکن هغه خپل شاعر په دنیا کې پریښي دي. انبیاء کرام، قرآن کریم، دین اسلام، مز، روژه او حج، صفا، مروه، منا، مزدلفه، عرفات، واعظ و نصیحت، د قرآن کریم خبرې چې څه الله جل شانه وي هغه نه ده چې د الله جل شانه په کتاب کې څو خپلې خبرې رانه باسي. یو مستشرق کتاب تفسیر لیکلی او ته په هغې پسې روان شې، نه، چې څنګه الله څه وایي او د الله رسول چې کومه تشریح کومه معنا د قرآن کریم بیان کړي ده هغه په تا باندې خلګي. دې نه معلومیږي چې د الله جل شانه سره مینه شته. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان حلیه یو مسلمان جوړه کړي ده، هغه سره د مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو لحیه وه، ږیره به یې ساتله، هغې سره ستا مینه ده. که ساتلی نه شي مینه دې ورسره شته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی او هغه ته سپک ګورې او بدې ورته وی، نو ته مسلمان ځان ته څنګه وی؟ تا د الله او د الله د رسول سره مینه څنګه ده؟ که رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې راغلی وی ستا حالت بسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هو دا حالت دومره بد لیدی شو چې د نجران 2 کسان چې کله کسرا رسول الله صلی الله علیه وسلم نیو پسې او کسرا ته بوتلو پسې راواستل، ورته وی چې دی ما ته ژوندی یا وجلی شوی مقتول راولی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وکتل نو د هغوی په مخ باندې ګیل کلین شو. هغه وخت کې ورته وی چې من امرکما بهذا، مخې ته نه واړولو مبارک، یہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ اس طرح کرو؟ هغوی ورته وی امرنا ربنا بهذا، زمونږ رب کسرا مونږ ته ویلي چې داسې کوئ داسې کوئ. اوس نن سبا د مسلمان سوچ وکړي چې د ده مقتدا، د ده امام، د ده پیشوا هغه څوک دی، دی چا پسې روان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زما رب خو ما ته داسې فرمایي چې دا پرېږدئ. بهرحال عرض مې دا کول زما عزتمندو چې یو طرف ته د فلسطین د مسلمانانو سره تعاون، د هر حکمران نه به تپوس کېږي د ملک قانون او واک اختیار چې د چا په لاس کې د څومره مسلمانانو ملکونه، تا نور څه نشو کولی، آواز دې د هغوی دپاره پورته کړی، که تا سره فوج نو، که تا سره لښکر نو، دومره دې ویلي که چېرې د مسلمانانو یو څو ملکونه هغوی آواز هم یو کي، نو دا یهود دومره ډرپوک او ډرن قوم دی چې هغه آواز سره هم دی ورېږي په زلزل بشي، دا وپرېږدي چې یو دباو پې باندې و. بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا د عامو مسلمانانو د هغوی سره د تعاون څه مرسته ده؟ د هغوی په باره کې تا سوچ کړی د خپل وچو دپاره خو ته سهار نه ماښام پورې منډه وایي، آیا هغه ماشومان چې د هغوی پلار هم نشته، مور هم نشته، روڼ هم نشته او په ماته ملبه کې په لوټو کې دغسې چې کوم دی نو ځای په ځای توغړېږي او ناست دي او زخمي حالت کې دي، د هغوی تا فکر کړی چېرته؟ بیا د دې نه علاوه د هغوی دپاره ته چې دعا غواړې نو ته د الله جل شانه نه دعا د هغوی دپاره غواړې، دعا هغوی دپاره غواړې مختلفو طریقو سره. الله جل شانه هغه خو لوی ذات دی، د هغه په کارونو کې حکمت دی، ستا امتحان ګوري، هغه د هغه مخلوق ټول هغه دی، هغه چې مخلوق کې څه قسم تصرف کوي هغه په عدل باندې دی، هغه ذره برابر ظلم نه کوي، ځکه چې دا خپل د لاسو جوړ څیزونه دي، د لاسو جوړ دي. الله جل شانه شیطان ته وایي چې ته ما په لاسو جوړ کړي، آدم علیه السلام ما په خپلو لاسو جوړ کړی دی. مطلب دا دی چې دې کې د بل چا دخل نشته د په تخلیق، صرف او صرف ما جوړ کړ. نو چې الله جل شانه یو څه جوړ کړی هغه حقیقي مالک دی، هغه هر قسم تصرف په هغې کې کولی شي، دا د هغه کائنات دي، د هغه قانون دی او د هغه د کار د هر یو کار د هر حکمت نه مونږ نه یو خبر، نه په هغې باندې مکلف یو. زما ذمه داري څه ده؟ هغه څه کول پکار دي. تاسو په سورې کهف کې د حضرت موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه وګورئ. حضرت موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په سفر روان دي، کشتۍ کې کېناستل، خضر علیه السلام ته نه تخته وویسته، کشتۍ ماته کړه، او ورسره خبره شوې هم وه چې زه یو کار کوم نو په هغې به ګورئ اعتراض نه کوې تر څو چې ته ما نه ویلي. خو
حضرت موسی علیہ السلام صاحب کتاب او صاحب شریعت پیغمبرو، صاحب کتاب او صاحب شریعت، هغه کله چوپ پاتې کېدی شو چې څنګه وکتل چې کشتۍ ماته که او دې په کشتۍ کې سور کې د کشتۍ والو او تا ورته کشتۍ ماته که. او تاسو ته پته ده چې په آخر کې خضر علیه السلام څه جواب ورکړي؟ دا د الله جل شانه حکم و، ځکه چې دغه وخت کې یو ظالم بادشاه کشتۍ روغې روغې غونډولې، نو چې د دوی دا کشتۍ روغه وې، دا د 2 مسکینانو وه، نو بیا به یې دا کشتۍ چې کوم دی نو دی نه ضبط کړي وه، یو پیسه به یې نه ورکړي، او چې کله یې وویني چې دا عیبجنه ده نو دا کشتۍ به هغه پرېږدي. نو په دې کې د دی فایده شوه که نقصان؟ اوس دا رستو پته ولګېده، لیکن که چېرې دا پته نه وی لګېدلې نو موږ ته خو د الله جل شانو د حکمتونو پته نه لګي، دا خو د وحي په ذریعه ولګېده. دغه وخت کې موږ ته څه کول پکار دی؟ موسی علیه السلام چې څه کړي هغه کول پکار دی. د ظالم لاس به نیسي نه، په پردي صف کې تصرف مه کو، پردی کشتۍ مه ماتوه، دغه حکم دی. هلک چې وجلو سره ته بیلولو، بیا موسی علیه السلام ورته وویل چې دا دی څوک؟ یو بېګناه ماشوم ته وویل. دا الله جل شانو حکمت کې وشان قرآن پاک کې ذکر دی. دیوال سمولو موسی علیہ السلام ورته وایي دا دومره دغه قوم دی چې دی زمونږ مېلمستیا مونه که مېلمستیا پې واجب وه او تا ورته دیوال سم کړو. په هغې کې حکمت سو، او د ماشومانو یتیمانانو خزانه پکې پلار ایښي وه، د هغې پرده کې پرته وه، که دیوال را پرېوتی او څرګنده شوي وو، چا به وړي وو. د الله جل شانو حکمتونه هغه ما او ته نشو معلومولی. هغه الله جل شانه په هغې کې په عدل دی، رحمان دی، رحیم دی، اگر که موږ ته ظاهر د هغې یو شان ښکاري، لیکن تا ته دغه وخت کې څه کول پکار دی؟ نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو که هر یو انسان فقیر، مسکین، نارینه، زنانه، نور څه نشي کولی، د هغې دپاره خو بیچینه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ده، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام چې کله سمندر ته وغورځولی شو او بیا مئی تیر کو، بیا د مئی نه د راوتو چې کوم هغه دعا هغه غوسته هغه دغه وه. اوس هم روایاتو کې راځي چې د مشکلاتو دپاره انتهایی سخت وخت چې څنګه هغوی هلته راګیر دي، دغسې دا وګڼه چې زه هغه ځای کې راګیر یم، د هغې نه د وتو دپاره ما ته څه کول پکار دي؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قنوت نازله دا وخت په وخت باندې ویل پکار دي. دې سره د هغه یهودو سره ته څه کولی شي؟ یو خو دا دی چې په میدان کې هغوی سره جنګېږي، هغه د حکومتونو کار دی چې فوج او لښکر یې واستوي، ټول یو ځای شي او دا یهود وډبوي او د ذلت په مرګ باندې چې کوم دی نو ختم کړي، ځکه چې ډېر زیات قتلونه یې وکړي، مسلمان وینه یې توی. الله جل شانه د مسلمان وینه باندې ډېر سخت ناراضه کېږي، په قهر کېږي. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. جس نے کسی مسلمان کو، جس نے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی مسلمان کو قتل کیا مؤمنا متعمدا قصدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جہنم میں جلے گا. دا خو اللہ جل شانہ و دا غی سره پوئیگی. لیکن دغه وخت کې ستا او ما سره، ما د پاره د هغوی سره څه سلوک پکار دی؟ یو دا عرض کوم چې قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي، او سوره مجادله ابتدائی آیت کې الله پاک فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو د دې کافرو سره محبت مکوئ، دوستی مپالئ د دوی سره. د کافر سره، کافر ستا دوست نه دی، هغه دشمن دی. ځکه چې قرآن کریم کې د شیطان په باره کې الله پاک فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان ستاسو دشمن دی، فاتخذوه عدوا، دا په دشمنی باندې ونیسئ. دې نو معلومیږي چې په دې دنیا کې لکه څنګه چې ستا دوستان شته، دغسې ستا دشمنان هم شته، او پتا کې الله جل شانه د چا سره د دشمنی ماده هم اچولی ده، نو ته به د چا سره دشمنی هم ساتې، لیکن هغه کانټه صحیح که چې هغه دشمن ستا څوک دی، مسلمان نه، په ذاتیاتو باندې چا سره جنګېږي هغه کس نه. زمونږ په کورونو کې وسله
ټوپک تماچا دا د څه دپاره ده؟ دا هم د دغه دپاره ده چې مسلمان ورور سره که زما چېرته دښمني راغله چې دا زما په کار راشي. په دې نیت باندې نه چې که چېرته د کافرو سره جنګ جوړ شو نو زه به دا استعمالوم، بلکې دې دپاره ده چې زه په حفاظت کوم، او حفاظت په ضمن کې دی زه داسې ځای کې پاتې کېږم چې پته نه لګي. نو دا دشمني بې ځایه ده. په پوله باندې دشمني، په پټي باندې دشمني، په جیدات باندې دشمني، په قرض باندې دشمني، په وراثت باندې دشمني، په تقسیم باندې دشمني، په شراکتدارۍ باندې پارټنرشپ باندې دشمني، په دې څیزونو باندې دشمني پیدا کول دا نه د یو مؤمن مسلمان سره دشمني نه. هغې په باره کې خو الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوه، چې چېرته بګاړه ورانې راشي فاصلحوا بین اخویکم، په هغې کې روغه وکړئ، د روغې صورت پیدا کړي. او روغه دا د قضا نه علاوه یو بل عمل دی، معامله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په کور کې جماعت کې د دوه کسانو اوچت آواز رالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د کور پرده چونکې دروازې جماعت طرف ته خلاصېده، مبارک دا پرده داسې کا چې ویې کتل له دوه کسان، یو صحابي دی کعب ابن مالک رضی الله عنه، یو دی عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه. مالی معامله و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې څه چل دی؟ کعب وایي چې یا رسول الله زما د پورې پیسې دي هغه نه راکړي. هغه ته یې وویل چې څنګه چل دی؟ وایي چې یا رسول الله ما سره شته دی نه دومره چې ورته ورکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ښه دا نیمې کړه، دا نیمې ورکولی شي؟ وایي چې یا رسول الله دا ورته ورکولی شي، چاته نه به پیدا کړه. کعب ابن مالک ته وایي چې دا نیمې ترې واخله او بس پرېږده. دا ولې؟ ځکه چې دا مسلمان رور دی، د ده سره تعلق په دې بنیاد باندې مه خرابو. کوم کس چې هغه د ټولې نه ودانګي د الله لپاره چې زما د سره دشمني جوړه نه شي، قرآن کریم کې الله جل شانو ځای په ځای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې خود تصریح سره د هغه فضایل، د هغه مناقب هغه بیان شي. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې د دې یهودو سره دغه وخت کې تا ته څه کول پکار دي، مونږ ته څه کول پکار دي؟ یو هغه ده چې د هغوی سره په میدان کې وجنګېږي، لیکن دا نن سبا مشکل. دویمه دا ده چې د هغوی سره تقاطع او بایکاټ وشي. دوستي خو ورسره نه کې، بلکې سخته دشمني ورسره جوړه کې، او داسې دشمني ورسره جوړه کې چې د هغوی سره معاملات او لین دین دا بند شي. هسې د مسلې په رو باندې د یو کافر سره معامله کولی شي. دلته نه مسلمانان لاړ شي چاینا ته، په چینیانو کافرو باندې کپړه جوړه کړي، پاکستان ته یې راړي خرڅوي، کولی شي. لیکن چې کله د غیرت ایمانی معامله راله، او خصوصا داسې وخت کې چې د یهودو دغه سرمایه چې تا نه کومه ګټي هغه د دې مسلمانانو په ظلم کې هغه استعمالوي، او په هغې باندې دغه ګوله بارود ورېږي، هغه یې باندې قتلوي وجني. دې وخت کې د دې یهودو سره تعلق، د دوی مصنوعات، د دوی پروډکټس اخیستل او هغه بیا چې کوم دی نو خرڅول مخکې، دا د یو مسلمان د غیرت ایمانی خلاف، بلکې زه ویم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې څه شي و زه هغه واقع بیانوم. حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه صحابي دی، بدری صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې زمونږه د مشرکینو سره معاهده شوې وه او هغوی هغه لوز مات کړو، خو زمونږ مشرکینو باندې حمله ده، البته یو کس چې کوم دی نو د نه خبر نشي، چاته وایي ما، ځکه چې هغوی دغسې کړي دي نو مونږ هم ورسره دغسې کړو. هغوی ته یې دا خبره ستوله چې زمونږ او ستاسو ماته ده، بس تاسو ماته کړي ده مونږ هم ماته کړو. دا خبر ورکول ضروري و. د هغې نه پس د حملې په باره کې نه خبرول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دلته نه لاړ شو په کافرو به حمله کړو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه، نو دا صحابي دی حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه، د مکې مکرمې ته یو خط ولیکلو، د مکې کافرو ته، مشرکینو ته، سردارانو،
هغې کې ولیکل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارادې مکې د خلکو مبارکه بدلی دي، خپل ځان حفاظت کوي. دغه قسم ته الفاظ یو خبره یې کړي. بیا دا خط د مدینې منورې نه یو ښځه و کافره مشرکه، هغه د مکې نه راغلي وه، سوال یې کولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې کافرې سره د خاندان د قریش نه وه، هغې سره یې تعاون هم وکړو. هغې ته سوال وکړو چې ما ته څه راکړه، څه پیسې به ته ورکړي. بیا چې دا تله نو دې حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه ورته خط ورکړو چې دا خط واخله او دا د مکې فلانکي فلانکي سردارانو ته ورکړه. دا خط پټ یوسه، دومره پیسې ستا شوې. هغه لاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو په ذریعه د وحي ورته معلومه شوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوه صحابه راوغوستل، یو پکې حضرت علی کرم الله وجهه دی. ورته یې وفرمایل چې دوی لاړ شئ فلانکي ځای کې روضة خاخ نومې ځای دی، هلته وګورئ یو زنانه مسافره ده، یوازې روانه ده، هغې سره څوک شته دی نه سړی، هغې سره خط دی، هغه خط یې راوړي. دوی په آسونو باندې سواره شول او دومره تیز لاړل چې هغه ځای ته یې ځان رسولو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو بغیر لیدو هماغه ځای کې هغه زنانه روانه د عیسی راک. ورته وایي تا سره خط دی، خط راک. هغې ورته ما سره خط نشته. وایي تا سره خط شته؟ د الله رسول ویلي دي او د هغې خبره دروغ کېدی نه شي. هغې ورته وایي نشته. دی ورته ووایي چې دا خط راوباسه، ګنې مونږ به تا بربنډه کړو، دا خط به د ناخلو هر ځای کې چې دی. دې نه معلومه شوه چې کوم ځای کې مسلمانانو ته اجتماعي نقصان رسي، دغه وخت کې به بعضې خلک چې هغه ځان ته مهربانه وایي، هغه به وایي چې د داسې زنانه سره دا خو بد کول دي، د هغې بدن بربنډول. صحابه داسې څنګه وایي؟ نو دې کې ټولو مسلمانانو ته نقصان و که چېرې داسې نه کېدی. د ټول مسلمانان د نقصان نه بچ کولو دپاره دغه عمل کولی شي چې هغه یې په سمه طریقه نه کوي. چې کله هغه پوه شو چې دی ایمان نه پرېږدي نو بیا یې خط راوویستو. بعضې روایاتو کې راځي چې په بډه کې ورکړی او بعضې کې راځي چې د سر په ویښتو کې په کمسیو کې دلته ویښته غونډ کړي و، په هغې کې دننه نیستی کېدی شي چې اول هلته او بیا دلته کې ایښي. صحابه کرامو خط واغشتو، په منډه د هلته نه واپس شو، بند په بند یې راړو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولستو په هغې کې دغه مضمونو چې د الله رسول ارادې بدلې دي او خپل ځان حفاظت کوئ، ما تاسو ته اطلاع درکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خاطب ابن بلتع راوغوست، صرف دومره تعاون د کافر سره، نه مال ورکړی دی، نه لښکر ورکړی دی، نه بل څه ورکړي، صرف خپل حفاظت کوئ. دا تعاون رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوستو. حضرت حاتب رضی الله عنه صحابي دی، ورته ویې چې حاتب داسې دي، یا رسول الله زه یو عرض کوم، زما هغه عرض واورئ معروض، د هغې نه پس چې زما باره کې څه فیصله کوئ تیار. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دغه مجلس کې و، اول یې وویل چې یا رسول الله غټه غلطي کړي ده، ما ته اجازه راکړه چې سر دې پرېږدم. دا خو د الله دشمن دی، د الله د رسول دشمن دی، د مسلمانانو دشمن دی، حالانکه و صحابي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې صبر. هغه وویل چې یا رسول الله په مکه کې چې څومره مهاجرین دلته هجرت کړی مدینې ته، نو د هغوی څوک شته چې د هغوی د کورونو تپوس پوښتنه نگراني خصمانه دا کوي، او زما څوک نشته. د هغې وجه دا وه چې دا حاتب د یمن نه تللی و مکې ته، د ده خپل قوم د دې ځای نه دی، زما څوک نو، ما سره د خپل کور د خپل اهل و عیال د هغوی غمو، ما وی چې دا کافر ورته نقصان ونه رسوي، نو ما په دې شکل باندې په هغوی باندې د خپل احسان خېجولو چې زما د احسان په هغوی باندې وښیي، د دې احسان د لاندې چې کوم دی نو هغوی زما د کور خیال کوي. بس دغه مقصد مې نور مې هېڅ هم نو، د خپل بال بچ د بچ کېدو دپاره مې دا طریقه کړې ده، نه منافق یم، نه ایمان کې تزلل دی، د الله جل جلاله سره د الله د پیغمبر سره مې هغسې محبت دی لکه څنګه چې مې مخکې و، او چې څنګه ایمانی کیفیت زما مړاندې و هغسې مې اوس دی، او ده په بدر کې مې سا اخیستي وه، بدري دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا وفرمایل نو په دې خبره باندې اجازت ورکو، او حالانکه قرآن کریم کې د هغې په باره کې آیات نازل شو، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اے مؤمنانو، تاسو زما دشمن او خپل دشمن په دوستۍ باندې منی سئ. تلقون الیهم بالموده، تاسو هغې سره د مینې او د محبت او د دوستۍ اظهار کوئ. دا خط چې تاسو دغه دوستی ده، د مسلمانانو د حملې نه چې بچ کې دغه دوستی ده، د مسلمانانو خلاف چې ورته خبرې کې دغه دوستی ده. دوستی دې ته وایي. بهرحال عرض مې دا کولو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هم په رسته کې ووایي چې یا رسول الله ما دعني اضرب عنق هذا المنافق، ما پرېږده چې زه د دې منافق سر پرې کړم، دا منافق دی. بیا یې ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې عمر دا بدری دی او کېدای شي چې بدرینو ته الله جل شانو اجازت ورکړي. یعنی مطلب دا دی چې هغوی دومره لویه توره کړې دی یو ځل په بدر کې د کافرو سره د جنگ په دوران کې چې الله جل شانه به دا قصور معاف کړي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دومره خیر رسول یو کافر ته هغه قابل برداشت نه دی، دومره خیر رسول، بلکې د هغه سره به دشمني، هغه ته به ضرر او اذیت رسي. نو د هغوی سره کم از کم نن سبا چې دا چغې ویستی کېږي، تاسو اورئ بایکاټ 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 مقاطعه، دا معمولی شی نه دی. دا ستا په لاس کې یو هتیار دی، نن سبا الله جل شانه تا ته درکړی دی. ستا په دې ملک کې د مسلمانانو په ملکونو کې هغوی د خپل مصنوعات خرڅوي او په دې طریقه باندې خرڅوي چې د هغې په مقابله کې د صابون مقابله کې بل صابون روزي، د شیمپو مقابله کې بل شیمپو روزي، هغه لغونې ترقي وکړي، په بره لاړ شي، د یې ختم چې زمونږ مصنوعات په دنیا کې خرڅېږي د بل چا نه. او مسلمان نه ګوښتو جوړ کړی دی په خپل نظر کې. تاسو وګورئ، زه کله کله حیران شم دی ته چې دا صابون په څو قسمه شو. دا باډي واش دی، دا فیس واش دی، دا هینډ واش دی، دا ټول در باندې خرڅوي په ګرانه بیه. په دې به بدن وینځې او په دې باندې به مخ وینځې او په دې به لاس وینځې. لکه دا چا ویلي؟ دا د قرآن نص دی. صابون یو صابون دی، د انسان یوه سرمن ده. ته یو صابون دپاره په ما باندې 3 څیزونه خرڅوي او خلک یې خلي پیسه سرمایه چې کوم مسلمان جمع کوي په دې څیزونو کې لاړئ، او د هغوی هغه مصنوعات چې په کومه بیه دي د پاکستان خپل یا د مسلمانانو د ملکونو، هغه د هغې یعنی د دې نه په 10 برخه باندې ګران دي، لیکن هغه غشتی کی مشروبات پیپسی کوکا کولا دا څیزونه دا څکلی کېږي او په دې باندې دا ټولې پیسې چې څومره سرمایه دا جمع کېږي هغوی ته ځي. ستا د نیټ استعمال په دې کې د هغوی څومره پیسې کېږي، د یو کمپنۍ یو ادارې هغه جمع کېږي او بیا چې کوم دی نو هغوی ته رسي کافرو ته. ستا د جیب تی په ګرانه باندې ګټې او هغه بیا ځي په هغې کې استعمالېږي. دا نوی شی دا پکې بیل راووت. نو زما عزتمندو دا مقاطعه دا انتهایی ضروری ده، او کوم سړی چې نه کوي د دې ایمان هم په خطره کې دی. دا یاد ساتئ، ځکه چې هر وخت دا خبرې کېږي. اوس چانه دا خبره پټه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مقاطعه بایکاټ شوی دی. یو ځل کافرو کړی د مسلمانانو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه مکرمه کې و، حبشې ته هجرت وشو. دغه وخت کې د مکې کافر یو ځای شول، ابو جهل وی چې دوی سره تعلقات بریدو. مقاطعه دې ته وایي چې لین دین، اغشتل، خرڅول، رشته کول، رشته ورکول، کور کلی، تعلق، پښتنه، بیمار، روغ رنځور، دا ټول ورسره پاتې شي، دې ته مقاطعه وایي. دا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بند کړ. په شاب ابي طالب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کاله سره د خپل خاندان محسوب چې په هغې کې ورسره هغه ترم و چې هغه مسلمان شوی نو، لیکن مرستې ورسره وي. ابو طالب هغه مقاطعه کې بایکاټ دا کافرو کړی و د مسلمانانو سره. د 100 کالو دپاره یې کړی و، لیکن 3 کاله پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره ته وفرمایل چې تره دی چې کوم کاغذ لیکلی دی خانه کعبه کې ځوړند کړی دی هغه خوړلی شوی دی. ابو طالب صاحب هغوی ته سوال جواب واستلو، یا کاغذ خوړلی شوی وی نه، وی تاسو وګورئ که خوړلی شوی نو بیا دا مقاطعه ختمه کړئ. چې ویې کتل نو د الله جل جلاله نوم پاتې و، نورو ټولو وی نو خوړلی و، په هغې باندې بیا راخلاص شو.
دا مشرکین وکړي. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ته فرمایي ولا تقاطعوا ولا تدابروا، یو بل سره بایکاټ مکوئ، مسلمان د مسلمان سره قطع تعلق مکوئ، تقاطع بایکاټ مکوئ، ترک تعلق مکوئ، بلکې مواصله کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس چې خلکو ته ډومبی پیغام ورکړی دی هغه دا دی صلو الارحام، صلو الارحام، رشتہ داریاں پالا کرو، رشتے پالی، دا میں مور پلار دی، دا میں رونه خویندی دی، دا میں ترونه دی، دا میں ماماګان دی، دا فلانکی دی، دا ډنګړی دی، دا غي سره تعلق پالا. د نورو عام مسلمانانو په مقابله کې دا غي حقوق پتا باندې زیات، او دا پرې کول لا تقاطع دا. ولا تقاطعوا، تقاطع مکوئ، یو بل سره تعلق مپرېږدئ. ولا تدابروا، داسې مکوئ چې ته را روان شي هلته هغه مسلمان ورور دې رالو نو ته هغه ته شاکه داسې لاړې او هغه چې رانږدې شو تا ته یې شاک. دا تدابر دی، تعلق پرېږدي. یا تدابر معنا دا ده چې یو بل پسې پشي شا خبرې کړي. نو په دې حدیثو کې هم د دې بایکاټ تذکره ده چې د مسلمانانو په منځ کې دا بایکاټ نه، دا حرام دی، ترک تعلق. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تبوک په موقع باندې د یو دوه دریو مسلمانانو سره شوی دی، هغې ذکر په قرآن پاک کې دی، او هغه ترک تعلق صرف او صرف د الله لپاره. په سوره توبه کې تاسو قرآن پاک تلاوت کوئ، وګورئ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. وعلى الثلاثة، اور ان 3 افراد کا بھی توبہ اللہ نے قبول کیا. الذین خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، مؤخر کیا گیا تھا، چې دا چا معاملہ رستشی ہوا. دا سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې روم ته تللي پر رومیانو باندې حمله کولی. تبوک هغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د اسلامی مملکت د حدود نه بهر شام کې راتلو. تبوک کې جنگ دی، رومیان بالته جمع کیږي. نو دا دومره غټ جنگ و، دې ته د بار دومره غټ تیاری و چې دې نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت کعب ابن مالک دا بیان کوي، ځکه چې هغه په دې کې نو شریک شوی او دې مقاطعه کې هغه راګیر شوی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنگ ته تلو نو بیا به دا نه وي چې زه فلانکي ځای ته ځم، بلکې د هغې بل اړخ به یادول چې تلو به نرخاته ته وایي چې قبلې پله تللي، او چې تلو به شمال ته نه وي جنوب طرف ته تللي، چې د منافقینو ته د مدینې پته ونه لګي او دوی دشمن ته اطلاع ورنه کړي. لیکن په دغه موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفا اعلان وکړ، تبوک ته تللي او کافر په مدینه باندې د حملې کولو په باره کې ارادې لري چې هغوی په مدینه باندې حمله کوي، نو چې موږ مخکې لاړ شو په هغوی باندې حمله وکړو. دا انتظار موږ نه کړو، ټولو ته یې څرګند وي او ځان تیار کوي، ځکه چې لاره ډیره زیاته اوږده ده او زمانه سخته ګرمي وه، او د مدینې منورې نه چې تبوک ته ځې نو سرې شګې دي. موږ په هغه لار باندې تلي، سرې شګې دي، ونې نشته. اوس خو سړک ته په هغه زمانه کې په هغه سرو شګو کې مزل کول، او وخت داسې چې کجوره پخېږي، او کجوره مدینه په عربو کې په سخته ګرمۍ کې پخېږي، د کجورو د پخېدو ټیم. او کجوره چې پخېږي نو دا د عربو دپاره انتهایي د خوشحالۍ او د مزو ورځې وي، ځکه چې د ټول کال فصل ته کتنه ده. د ټول حالات داسې وو چې تلل انتهایي سخت او ګران. رسول الله صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړو چې ځئ. بل نور کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله غزوه کې تلو مبارک، نو بیا به په یو فایل کې په یو کاغذ باندې نومونه ولیکل چې دا کسان دی لښکر کې لاړ. دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړو، نفیر عام، نومونه نه لیکل کېدل. نو منافقینو ته دا بانه په لاس ورله چې زه خلاصې اسان دی، ډډې ته به شو، زموږ نوم خو هسې نه راځي. نو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې دې کې منافقین پاتې شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو، هر یو تیاری کوي، لګیا دی سامان تړي، سورلی ځان ته دغه کوي. ما وی زه د نور کله نه په دغه ورځو شپو کې ښه مالدار وم. هغه زمانه کې مالداري زموږ په شان نه وه چې یو بینک کې پیسې جمع په بل کې وي. هغه زمانه کې مالداري دا وه چې سوارلي به ورسره وه، په بدن باندې به جوړه جامې وې او خوراک څښاک څیزونه به ورکره پراته وو، دا یې مالداري وه.
دی وایي چې زه د نور کال نه ښه مالدار سورلۍ را سره دوه وې وی ما تیارې لا نو کړې نورو صحابو کولو ما وی چې زه به ځان تیار کړم چې څنګه خلک وځي نو فوراً به په سورلۍ باندې خبره واړو لیکن درنګ ته او ساعت ته درنګ ته او ساعت ته په هغې کې پاتې کېده لښکر د مدینې نه ووتو زه بیا هم روان نه شوم افسوس چې دغه وخت کې زه وتې بیا ما وی چې زه به په لاره کې ورسم زما سورلۍ تیزه ده لښکر د مدینې نه څه لرې لاړو بیا هم زه ونه وتم بیا ورځ تېره شوه بیا دویمه بیا درېیمه دغسې ورځې تېرې شوې ان تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته ورسېد تر تبوک پورې پیغمبر علیه السلام زه نیم یاد کړی هلته خو د دشمن سره جنګ ونه شو په دشمن دومره رو پرېوتو چې هغه واپس شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مبارک تپوس وکړو وی کعب نه ښکاري چا ورته وویل چې یا رسول الله هغه سره نن سبا پیسې ډېرې دي په خپلو کپړو په مال نظر دی معاذ ابن جبل رضی الله عنه پې راپاسېد هغه ورته ویل چې چپ دا خبر مه کوه انه یحب الله ورسوله هغه د الله او د الله د رسول سره مینه ده مسلمان دا خبره ښه نه ده نن سبا خو اکثر مسلمان په دغه صفت باندې وګوره چې د مال او د کور سره محبت د وجه نه د څومره احکام د الله جل شانو پاتې کي لیکن هغه وخت کې صحابي بل صحابي په یو صحابي باره کې دا نه برداشت کړي داسې نه ده کعب ابن مالک وایي چې ایسه زور مې نو خو سستي وه کله کله سړی بې همته شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا ورته وویلی شو بس هغه صحابه یې چپ کړل بیا مبارک واپس را روان شو ما ته پته ولګېده چې سره د شپې تېرې کړي بیا چې را روان شو نو بیا مونږ انتظار کولو بیا مدینې منورې ته چې نږدې شو نو ما وی چې زه به څنګه بچ کړي مدینه منوره کې دی وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر و نو چې زه به د کوره ووتم نو ما په دې لارو کوڅو کې روغ صحابي نه لیدو بلکې یا به مې مات ګوډ خلک لیدل یا به منافق لیدو چې هغه منافقین و هغه به مې لیدل یا به مې مات ګوډ معذوره لیدل په سترګو بړاندو بخپو بشل ګوډو دا کسان به نور نه البته وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالو نو ما وی چې زه به دروغ ویم په دروغو به ځان خلاص کړم او ټولو منافقینو د دروغو بانې کولې قرآن کریم کې دا لفظ د بانې ځای په ځای استعمال شوی دی یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله من اخباركم وسيرى الله عملكم یعتذرون الیکم دا منافقین اے پیغمبره تا ته بانې کوي اذا رجعتم چې کله ته واپس راشي قل لا تعتذروا ته ورته وایه چې بانې مه کوئ ستاسو حقیقت حال نه الله جل شانو خبر دی قد نبأنا الله من اخباركم مونږ ته الله جل شانو ستاسو خبر بیان کړی یعنی دا بهانې دي حقیقت نه دی تاسو څه وایي نو دی وایي چې منافقین مې دا کسان زه به سخت خفه شوم وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نږدې شو نو منافقینو پیغمبر علیه السلام معمول دا چې د سفر نه برار نو اول به جماعت ته راتلو جماعت کې به ناستو خیر خبر تپوس به وکړو چې زنانه ماشومان بیماران ړانده ګوډ دا څنګه دي او بیا به د هغې نه پس خپلې لور بیبي کره لاړو فاطمې بیبي کره د هغې نه پس به خپل کور ته تلو جماعت کې به یې 2 رکعته تحیت المسجد وکړل تپوسونه به یې کول د مدینې احوال به معلومول بیا به کور ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت کې کېناست 2 رکعته وکړل بیا ناست خلک ځي منافقین ځي یو وایي چې صاحب زما کور په ډډه بل وی کور مې یوازې سکونه بل وی دا کارو بل وی دا کارو بهانې کولې د دروغو د الله رسول به ورته معاف کول وی چې ځئ کعب ابن مالک رالو دی وی چې ما وی چې زه خو دومره خبرلوس یم چې په خبرو ځان خلاصولی شم خو نه که چېرې ما د الله رسول ته دروغ ووې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو به ځان خلاص او په خلکو کې به مختورن نشم خدا الله جل شانو نه نشم خلاصېدی کېدی شي چې هغه زما باره کې آیات نازل کړي هغه وخت به زه څه کوم او که چېرې رښتیا مې ووې نو ټیک ته د الله رسول په مخ کې د خلکو مخ کې به رسوا شم خو الله جل شانو به زما د توبې احکام څه وخت نازل بس زړه کې مې په حق خبره کا چې رښتیا به ویم جومات ته رالم مخې ته کېناستم رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي چې کعب څه چلو ته ولې نه وې یا رسول الله نور کله ما سره دومره مالداري نه وه لکه څنګه چې دغه موقع باندې وه څوارلۍ مې را سره 2 وې
هر څه برابرو. ما وی چې درنګ ته ځم ساعت ته ځم درنګ ته ځم ساعت ته ځم په دې کې پاتې شوم. هیڅ بهانه مې نشته دی، خو البته رښتیا مې تاسو ته ووی، ځکه که دروغ ووایم نو ځان به خلاص کم، خو الله جل شأنه به زما باره کې خبر دی، هغه به تاسو خبر کړي. او که رښتیا ویم نو اوس کیدای شي تاسو خفه شئ، لیکن الله جل شأنه نه امید ساتم چې زما د براءت بس وحی نازله کیږي. به پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې د رښتیا ووایي، د معامله الله ته حواله ده، اوس الله پوه شو دی پوه شو. پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې دی سره به خبرې نه کوئ. بایکاټ شروع شو، مقاطعه. دا د دې وجې نه چې تا د الله حکم د الله د رسول حکم ولې ونه منلو، د مسلمانانو د جمع نه د لښکر سره ولې لا نړې، د الله او د الله د رسول په اطاعت کې تا کوتاهي ولې وکړه، دا مقاطعه دی سره شي. صحابو ته وفرمایل چې دی سره خبرې اترې نه، شیخ ارسول اغشتل نه، هر څه بند. نو حضرت کعب وی چې زه به ګرځېدم، ما به سلام اچول، چا به جواب نه راکړو، ما به خبره کوله، چا به جواب نه راکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته به رالم لمونځ ته، پیغمبر علیه السلام پسې مې د جمعې لمونځ وکړو، خو سلام به مې واچولو، ما ته به جواب نه راکړو. او وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ما کتل نو ما ته به نه کتل مبارک، او چې ما به هغې ته نه کتل، زه په مونځ مشغولم نو ما ته به یې د سترګو په ګوټونو کتل. وایي د هغې نه پس زه ډېر سخت تنګ شو، دا ځمکه را باندې تنګه شو. ما وی چې زه هغه نه یم، دا مدینه هغه نه ده، دا لارې کوڅې هغه نه دي. دا ولې زړه بدل شو. چین او سکون دې ته وایي چې د الله جل شأنه باندې ایمان، د الله د رسول سره محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت، امن، چین، سکون، اطمینان، دا دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا به بیسه هغه چین ختم شو. دی وایي چې ما باندې د ځمکه دومره تنګه شوه چې ما وی څه مې وکړي. یو ځل وی په لار روان وم، زما راتلز یو قتاده رضی الله عنه، نو هغه باغ ته واوړېدم. د هغه باغ ته واوړېدم، هغه په باغ کې لګیا و، ما به سلام واچولو، جواب نه راکوي، بیا مې سلام واچولو، جواب نه راکوي، بیا مې سلام واچولو، جواب. ما ورته ویل چې ګوره تا ته پته ده چې زما د الله او د الله رسول سره محبت دی، یا مې د تره زوی یم او هغه سره مې ملګرتیا م، د لارې کوڅې ملګری م. وی هغه ما ته کش نه کوي. دوه درې ځله چې مې دا خبره وکړه نو هغه وی چې الله ورسوله عالم، الله او د هغه پیغمبر ښه پوهېږي. وی ما ورته وویل چې ښه دا راته ووایه. بعضې خلکو سره ملاو شم، هغې ته مې وی چې زما غونې بل څوک شته چې هغه خالص صحابي وي او هغه پاتې وي چې یو دوه کسان نور دي، یو مرارة بن الربیع او هلال ابن امیه. وی ما وی چې زه دومره خوشحال په دې خبره باندې دومره تسلي مې وشوه چې زه هغه نیکان بزرګان دي، که زما په ایمان کې څه شک وي نو وي به، لیکن دا نیکان دي، د هغې په باره کې چې الله جل شانه څه فیصله کوي هغه به زما باره کې وکړي. هغه هم د دې وجې نه پاتې شي. مراره بن الربیع هغه د باغونو د میوې د پخلي د وجې نه پاتې شو. هلال ابن امیه د هغه په کور کې خپل خپلوان ټول په دغه ورځ باندې راغونډ شي وو چې هغه نور کله دی داسې نو یوځای شوي، نو د هغې خوشحالۍ نه هغه هم نه وتلی پاتې شي. نو دې دواړو حضراتو ژړل او دی په عمر کې هم د کعب نه لغونې زیات. وایي چې 40 ورځې پوره شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم رالو دویم چې تاسو د ښځو نه بیل شي. ما وی چې یا رسول الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه چې طلاق ورکړو؟ هغې څه وایي؟ وایي چې نه طلاق نه، خو د هغې نه جدا شي. مطلب دا دی چې کوم زنو شو د ښځې د خاوند په خپله کې تعلق وي، هغه تعلق به نه ساتي. نو هغه دوه چې وي هغې زنانه لاړې، یا رسول الله زمونږ خاوندان خو داسې بوډاګان دي، او بل دا دی چې دومره جاړي شپه او ورځ، سهار او ماښام، چې په سترګو کې اوښکې وچې شوي دي او هغې حالت ډېر ابتر دی. هغې ته د خدمت ضرورت دی. نو که مونږ ته د خدمت صرف د لاسو خپو کولو شو وي چې او کولی شي. کعب ابن مالک ته چا ووایي چې تم دا ووایه چې د خدمت دپاره وی چې نه زه تکړه یم، زه دا نه ویم. نو د خپله ښځه مور او پلار کره واستوله، یوازې پاتې شو. دغه حکم چې رالو دې دوران کې وایي یو ځل د شام نه یو نبتي کافر تاجر سوداګر غله راوړي وه، هغه یې خرڅوله مدینه کې. نو هغه تپوس وکړو چې کعب چېرته دی، کعب چېرته دی، څوک دی دا؟ وی چا ورته زه په نښه کم صحابه و چې هغه چې دی دا کعب ابن مالک. بیا ما څخه رالو، ما ته یې ریخمین رومال راکړو.
هغه کې چې مو کتل نو شاهي خطو بادشاہ طرف هغه کې لیکلي چې تخپل مرګري مونږ ته پته لګېدلی دی چې تا هغه غورځولې ډډې ته کړې خو مونږ سره ستا ځای شته دلته ځان راورسوئ. نن سبا همدغسې کېږي. زه هم په ملک کې چې کوم افسر کوم غټ عهده باندې کس د وزیر اعظم نه یې راواخله تر لاندې پورې هغه چې ملک ښه وسټي او ښه خلکو ته رعایت نقصان ورسوي او ظالم جوړ شي ظلمونه کوي او چې د خپل عهدې نه ریټایر شي نو بیا لاړ شي د هغې په غېږ کې کېني. هلته نه ده ته خط رالو چې خط رالو په هغې دا لیکلو نو دی وایي چې زما غوسه ډېره زیاته شو او وایي داسې مې دا زړه شو چې ما دا زړه مې چوي چې ما وایي زه دې خبرو ته پاتې شم چې یو کافر بادشاه هغه ما ته خط راستوي او ما ته وایي چې مونږ څخه ستا د پناه ځای شته. چې کافر کله ما ته خط راستوي نو د دې مطلب خو دا دی چې زما ایمان ډېر خطره کې دی. نو دا خبره ډېره خطرناک نو د تاو نه مې هغه خط واغشتو هغه سړي ته خو مې څه جواب ورنه کړو هغه خط مې واغشتو نو هلته نږدې تنور بلېدو په هغه تنور کې مې هغه وغورځولو ومې سوځولو ومې جوړل چې یا الله زه دې خبرو ته پاتې شم. دا اخري 10 ورځې 50 ورځې بایکاټ دی وایي چې نور کله به جومات ته تلم یو ورځ د سحر مونځ ما د کوټې د چت ته پاسه وکړو ځکه چا خبر را سره نه کړو کوټې د چت ته پاسه یې مونځ وکړو 50 ورځې چې پوره شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغی. پیغمبر علیه السلام ام سلمه رضی الله عنها بیبي کرو پېشمني وخت پېشمني تهجد مبارک پاسېدلی دی وحی راغلی د سوره توبه کې دا آیات وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما او دا درې کسانو هم توبه الله قبول توبه قبولېدل د دې صحابو دپاره دا د دنیا او ما فیها د نعمت نه عظیم نعمت. نو دی وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات نشول نو بیبي ته یې وویل ام سلمه ته چې الله جل شانو د کعب او د هغه د ملګرو باره کې آیات نازل کړي. حضرت کعب ابن مالک وایي چې ام سلمه رضی الله عنها وایي چې یا رسول الله خبر ورته نه ورکوم خبر ورته است ورته یې وفرمایل چې نه اوس نه د شپې وخت خلک به بې ارامه شي ځکه چې ټول خلک په دې باندې ډېر خوشحال شي صحابه سحر به بیا نو سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې وي چې د کعب توبه او د هغې د ملګرو توبه الله قبوله کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په یو کار کې هم ته څوک مخکې کېدل نه هغه او بیا ورپسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دوی په منډه شول چې زیر یې ورکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یا په سورلۍ باندې یا په منډه د هغه کور ته منډه کا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کتل چې زه خو رسېدی نه شم دی یاره نه مخکې شو نو هغه جبل سله ته وختو. جبل سله مدینه منوره کې په آبادۍ منځ کې راغلی دی غر دی چې هغې ته خندق وایي غزوه خندق چې کوم ځای شوي وه دا وړوکی غر جبل سله په دې باندې اوس فوجي چونۍ ځای په ځای کوټیم دي باندې ګیر چاپېر حصار دی کته نه آبادۍ په منځ کې راغلی. نو صدیق اکبر رضی الله عنه په دې غر د پاسه وکتو او غوږونو ته لاس کو چغې کوي یا کعب ابشر اے کعب زیرې مې در باندې توبه دی الله قبوله کړه. دی وایي زه د کوټې د پاسه وم مستخط یم ما موس کولو چې د اواز ما تر غوږو شو نو ډومبې زیرې ما ته دا را رسېدلی او په هغه خوشحالۍ کې ما خپلې کپړې چې چا زیر را کړی و هغه ته مې ورکړي. بهرحال عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د یو صحابي سره صرف دومره خبره باندې مقاطع 50 ورځې بایکاټ تاسو اندازه ولګوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات محبوب صحابو ته بل څوک نو په دنیا او دا الله رسول چې یو ورځ خبرې چا سره بندې کړي نو د هغه به څه کیفیت او دا 50 ورځې هغې سره خبرې بندې شوي دا مقاطع شوي صرف په دې باندې چې ته د منافقینو په شان د ځان ولې جوړ کړو منافقین پاتې دي هغې بانې کوي تم په مدینه کې پاتې شو د الله نړۍ د هغې اوس زه دا عرض کوم چې زمونږ به الله جل شانو زمونږ په باره کې څه فیصله کوي الله پاک دې موږ سره د خیر معامل وکړي. نو یو دا چې کوم دکانداران یې تاجران یې تر اوسه پورې دا خبره کېږي الله جل شانه به تاسو ته د هغې نه ډېرې درکړي خو چې د الله په دین باندې غیرت وکړي. په دې په کونه کې تاسو څه لیدلي دي چې د هغې مصنوعات تر څو پورې نی خرڅ کړي نو دومره پورې تاسو ګټه نه کوئ او که چېرې هغه مو خرڅ کړل نو بیا کېږي نه. الله جل شانه څخه د رزق لارې ډېرې زیاتې دی ګن کې خلق ملوث دی دا د هغې نه وباسي
او همدغه داسې تصور وکړه لکه چې ته داسې ګټې په دې باندې دا د هغه ماشومانو وینې زوې د هغوی د بدن ټوکړې د هغوی غوښې لکه یو سړی چې په مړي د پاسه ناست وي هغه نه پرې کوي او خوري ځکه چې دا ټولې په هغوی باندې استعمالي نو دا کار وکوي دا بند کوي دا غشتل بند کوي ذاتي استعمال لپاره په کورونو کې استعمال بند کوي ماشومان منع کوي او دویم چې څوک دکانداران او تاجران دي هغوی دا شی لرې کوي ختم یې کوي ځای په ځای خلک مسلمانان تاسو نه مخکې شو تاسو تر اوسه پورې لا په غفلت کې حالانکه د پاکستان مسلمانان او بیا د پیښور د صوبه سرحد خلک الحمدلله غیرتي خلک دي په دې معاملو کې دوی د نورو خلکو نه مخکې دي لیکن دې سیس کې تاسو ډېر زیات درست وپاتې دویمه دعا د الله جل شانو نه غوښتل دریم په کورونو کې ختم زنانه دا کولی شي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعاګانې په مزونو پسې دا کولی شي څلورم دعای د قنوت نازله د سحر په موس کې دا ویل ځکه چې تر اوسه پورې لا حالات ډېر زیات سخت دي او دا صرف او صرف د یو علاقې او خطې مسله نه ده بلکې دا د ټول عالم اسلام او د امت مسلمه ده الله جل شانه دې مونږ ته غیرت ایمانی نصیب کی او الله پاک دې دا یهود ټوکړي ټوکړي کی لکه څنګه چې د ماشومان او د مسلمانان ټوکړي کل په بارودو باندې او الله جل شانو دې خلکو ته د عبرت باعث وګرځي او کوم چې ځان ته مسلمان وایي که هغه حکمران دی که هغه هر څوک چې دی الله جل شانه دې د هغه زړه په ده باندې سیري سیري کړي چې دا یهودي داسې ختم شي د دوی حکومت خدای ختم کړي د دوی لوی واړه خدای ختم کړي د فلسطین بدلتي الله والی چې هغه خلک دغسې یخ پخ پاتې شي ځکه چې هغوی نور چې کوم دی نو خوشحالېږي په دې او هر یو دغه وایي چې نه د دې فلسطین وجود نه دی په کار هغوی ته دا حق حاصل دی نو الله جل شانه د دې مسلمانانو مل شي چې کوم د حماس مجاهدین دی یاد ساتئ په فلسطین کې مختلف قسم تنظیمونه دي حماس مجاهدین هغه د دې یهودو سره جنګي د هغوی دپاره دعا غواړئ د نصرت داسې نه ده پاتې را پاتې کسان هغه الحمدلله شته لیکن جنگ داسې دی چې یو مجاهد هغه پسې کسان لګېدلي جاسوسان لګېدلي هغه ورته په نښه کوي هغه یې ولي ختموي د هغوی د حفاظت لپاره دعا غواړي چې دا نران دی الله جل شانه د دې یهودو دپاره لري خدای د نورم مضبوط کی الله جل شانه نورم ډیر کی والله پاک دې هر طرف نه د هغوی حفاظت وکړي او دا مظلومین ماشومان دی الله جل شانه د دې ظالمانو د ظلم نه آزاد کی واخر دعوانا ان الحمد لله